دوانو جهان سردار پخپل فرمای وی چې زه روان وم نو ډېر دې کاڼو به تنګ کړم وی ما چې زه به کښېنم نو ماته به سکون میلاو شي نو کې به ناستم د دې هلکانو د لاسه به کښېناستم نوجوانانو د لاسه به کښېناستم ما چې په کښېناستو کې سکون نشي محمد رسول الله فرمایي په ناسته به یې نه پرېښودم بیا به یې ویشتلم نو راپاپسېدم بیا به روان شو چې روان شو تلو باغ ته ننوتو باغ د کافر دی باغ د محمد رسول الله د مخالف دی باغ د اسلام او د قرآن د مخالف دی خو چې باغ ته ننوتو کافر چې هغه ځم داسې وکتل که نه نو هغه و کافر هغه د پیغمبر خلاف هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف او د هغه کافر هم پې زړه وسوځېدو چې محمد بن عبدالله ته چا تکلیف ورکړی محمد بن عبدالله چا دردولی دی نو غلام عداس سوی عداس لاړ شه دا محمد رسول الله چا دردولی دی دا چا خفه کړی دی لږ انګور ولې یوسه کور ولې یوسه ورته ووایه دا وخوره چا ډېر دردولی راولېږو دی خو پیغمبر علیه صلات وسلام په وینو کې رنګ بنګ ناس غلام عداس راغی او انګور یې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته پیش کړو محمد رسول الله ته انګور پیش کړل دوانو جان سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي سر نامه غلام عداس ته فرمایي جی زما عداس نامه ده دوانو جهان سردار جناب رسول الله ته فرمایل د کوم ځای ورته فرمایل د نین وایم جناب محمد رسول الله ته فرمایل زما ضرور د یونس علیه صلات وسلام د کلی هلته زما ورور یونس علیه صلات وسلام ته الله پیغمبري ورکړې وه د غلام عداس ته فرمایي تاسو یونس علیه صلات وسلام پیژنئ د دوانو جهان سردار ته فرمایل او پیژنم زما ورور هغه هم الله پیغمبري ورکړې وه ما تم الله پیغمبري او نبوت را کړی دی اوس په وینو کې رنګ بنګ محمد رسول الله غلام عداس ته سوی غلام عداس کلمه ووایه عداس ایمان راوړه عداس مسلمان شه خو چې په وینو کې رنګ بنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شونډو نه ووتل او غلام عداس د چهرې مبارکې ته داسې وکتل نو د پیغمبر مخې ته ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ایمان یې راوړو مسلمان شو کلمې وویله د لا اله الا الله هغه غلام عداس ایمان نه وړو غلام فرمایي وایي چې کله د پیغمبر علیه صلات وسلام کمیس مبارک مونږ لرې کوو د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله سم جامې مبارکې لرې کولې ویل په اینو کې داسې شی و چې دا جامې د پیغمبر پرې وجود پسې کلکې نښتې وي والله د طایف وینه مونږ هېره کړه والله د طایف هغه درد مونږ هېر کو والله د طایف هغه سخته مونږ هېره کړه